वेलकम बैक जनाब यो ज़ल बिया तासो प्रोग्राम की हर कले बेमा और उसमा सरा लाला हम मौजूद दे और सरा स्पोर्ट्स एनालिस्ट तनवीर साहब हम रागले दे स्टूडियो के वेलकम तनवीर भाई डेरा मेहरबानी लाला पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ T20 सीरीज़ द्वम मैच हो और द्वम मैच की वेस्ट इंडीज़ हिसाब किताब बराबर करे दे अगा 10 सूरत हाल ले पाकिस्तान चढ़ता ख टीम ना मां तो खुरी नु सड़े हुई चेहरा बस खैर दे टीम मखेना खद तकड़ा टीम हो ज़बरदस्त टीम हो उस मुंगा बांग्लादेश न हम वाल खुड़ू बिया मुंगा दे वेस्ट इंडीज़ न हम वाल खुड़ले दे यानी वेस्ट इंडीज़ तीर कता सो दा रिकॉर्डो को ढेर ज़्यादा ख़राब शवे दे 10 टीमों ने वाल खुड़ले दे चे सड़े सोच हम नशी कोले खूब आगे ने बावजूद पाकिस्तान जो 133 रन करी दी पर सेकंड T20 के पाकिस्तान टॉस को ज़्यादा बैटिंग फैसला को जो खुदा तनवीर भाई देबानी बा हमला खबर को दा टॉस फैसला दुरुस्त हो और कनो अब्बल आगे न पस पाकिस्तान तरफ ना चिकम ढेर ज़्यादा मायूस कुन परफॉर्मेंस यानी T20 योदा से फॉर्मेट दे लाला और तनवीर भाई चिदा मतलब दा डिमांड कई ची फर्स्ट शपग ओवर ची दी यानी पावर प्ले ची कम दी आगे के सुमर ज़्यादा स्कोर भी और सुमर कम विकेटें गुर्जी गई नो तासु ब्या 13 रवान 14 ओवर के ख ज़बरदस्त यो इनिंग बिल्ड कोले शे जमुंग बदकिस्मती दादा ची मुंगा यो ज़ल ब्या 34 रन शपग ओवर के और 36 बॉल में 34 रन और 3 विकेटें हालांकि सॉरी 24 रन 3 विकेटें और बल तरफ था वेस्ट इंडीज़ से ढेर ज़्यादा तुरा नौ करे अगर हम 34 रन जोड़ करी खुबिया 12 लगा लास्ट मोमेंट के आगा मैच जेसन होल्डर से आगा तला सकड़े सवेल वाले सर लग दे बांधे हुए यो खुदा सीधा टॉस घटनो ना पास बैटिंग फैसला यानी कि स्तासो बॉलिंग साइड मजबूत दे नो पकार नो शे मुंग मख के बॉलिंग करे लाला इमरान भाई का ददी मैच मुंग तकबली जायजा लुका ना द मैच नुडुंबे शुरू की जी द विकेट ना एग्जैक्टली विकेट स्लो तास उम कत बेदाव चे प विकेट के ट्रन दागा सुबुत दाई ची ज्यादा पाकिस्तान तरफ ची विकेट या गश्ती शिवी द टोल स्पिनर आनो ओह यस او دا غوی طرفه جیسن هولر اسلور وکټ بیا خپل ټیم ته ویسټ انډیز لپاره دا غوی چې کم ریکارډ دی ریکارډ تاسو ګورئ د براو وکټ واغه چې کم ټیری واغه د کراس هم کراس کو یعنی د 94 دی 95 وکټس دي یس نو جیسن هولر غونته بولر په دې وکټ باندې دومره ښه بالینګ بولی وکړي شو نو هغه تجربه سره هغه بالینګ وکړو وکټ سلو نو دا پیس دومره نو بال د بیټ باندې د بیټرانو د جیسن هولډر بال نه راتلو صحیح هغه ورته فائدہ ملو شو وکټ ورته ملو شي اوس کا اورال دا میچ وګورئ نو میچ کې ستار بیچ سلور بیټران دي دو سکور نه دی کړی نه بالکل میچ کې چې کم سکور شوی دی کې لک شانت سکور تاسو ګورئ د سلمان اغه دی داغه نه پس حسن نواز وخت مونږ په خبرو کدا غي ون وی اف کرکټ ون ډایمنشنل کرکټ پاکستان کړی دی په بیټ واچ ان هیټ والا یس نو په داسې وکټ باندې چې په کم کې بال لاندې پاتې کیږي سلو دی پاغه کې موومنت دی یا سپینرانو د پاره داغه کې ټرن دی نو کم ځکه دغه شانتي وکټ مخې ته راځي نو هغه چې کم رومبه بیټرانی ای سکور کوي سکور د هوش سره کوي دا خو نشي کېدای کنه دوی خپل وکټ تھرو کړی دي کتا سو دي دا رومبه درې کسان تاسو ګوره پلیټ کې سجاو ولا ور کړی دا سره کې چولم د سی ملو دي کنه ورته نو داغه وجه دا دی چې دو خپل وکټ تھرو کړی دي یعنی بولرانو نه دی بای کړی تا ولې وکټ ور اغي س دومره س ایکستراډنری پرفارمنس نو زمون ډیر بد پرفارمنس داغه وجه سوا داغه وجه دا ستا ون ډایمنشن کرکټ دی ته بال ګوره لاین کې دی ته ولې هیټ ورکې دا نه ګوري چې بال د پریوتونه پس ورټ شوی دی دن ناراضي باروزی بریک کیږي د لپاره پکار دی چې دا پلیران دا نوی پلیران دي ټیک دی په دې باندې انویسټمنټ اوس زمونږ پی سی بی کوي لګیا دی خدا چې کله پورې او ډی آی او ټیسټونه لوبي خاص کر او ډی آی دی د لپاره د T20 ټیم د لپاره او ډی آی مسټ وي ته د ورلد ټول ټیمونه راواله دا غوي چې کم T20 پلیئرز دي هغه د تقریبا د او ډی آی پلیئرز مو هغه ایگزیکټلی دا وجه دا دی چې ته سیشنز کې لوبه کول از د کې ته سچویشن کې کرکټ کول بیټینګ کول از د کې اوس دلته مسله څه ده دلته مسله دا د 20 اور دی 120 بالونه دی په دې باندې بس هر یو بال ته ګوره او هیټ وخه دا د سینیجی T20 کرکټ
ډومبې شپږ اووره چې څنګه تاسو سره انټرو کې خبره وکړه د هغه نه پس د 7 اوور نه والا تر 13 اوور پورې او د 13 اوور نه والا تر اخري 20 اوور پورې دا 3 سیشن یې په دې کې بیټینګ کیږي لومبه لس اوره کې ته دا چل کې خاص کر شپږ اوره چې دی په دې کې ته وکټ ان هند ساتي او رنی بال کې رنی بال مطلب دا دی چې کم از کم ستا 40-45 رنزونه جوړ شي دا نه چې 36 بال دي نو ته 36 رنزونه په جوړ کې نو دا کم از کم 45 او دا هم ضروری نه ده چې 36 بال دي نو دی کې خامخا تاسو مطلب 70-80 رن جوړ کړئ تنویر بھائی چې کم خبره لاله کوي یعنی سیشن وایز ډیوایډ کیږي دا اننګ چې مخکې شپږ اوور بیا 8 اوور 14 پورې او بیا لاست کې لاست پاور پلی چې دی هغه 15 نه 20 پورې نو دې کې مونږ کم ځای کې وال خورو یعنی اکثر داسې وي چې مونږ نه اوپننګ ښه نه کېږي یعنی پاور پلی کې مونږ زمونږ د پرفارمنس دومره خاص دي مینس کې مونږ له ښه شو آخر کې هم ښه شو اکثر داسې وي چې مونږ سټارټ کې ډېر ښه یو بیا مډ کې لږ سلو شو آخر کې بالکل ټوس شو نو د دې څه وجه کېدی شي سر څه مطلب زمونږ کمزوریانې خامیانې څه کېدی شي تنویر بھائی عمران بھائی څنګه لاله خبره وکړه کنه چې سیشن وایز گیم مونږ په لم داسې ډسکس کړی و دا خبره دا گیم پلان ورته ملاویږي هر یو تاسو چې کله ټاسک کیږي تاسو پهله ټاسک خبره وکړه چې ټاسک کیږي نو ټاسک سره تاسو د خپل A پلان او B پلان تاسو سره وي ایگزیکټلی کوچز تاسو لور کوي چې دا او بیا د اسسمنت چې اف پچ دی کنه هغه ډیر ضروری دی اسسمنت اف پچ تاسو کیږي چې هغه سرفیس اوس دا کمزې کې دیلو بقې لګي دي نو الته کې سلو وکټ دا شورلی سلو وکټ دا خو الته کې رنز دومره ونه شو دي دا پکارو چې دی رنز ښه کړي وي کنه نو بیا به هغه شانتي دا روستو هغه سره ویسټ انډیز سره ټول پاور هیټرز دي که تاسو خیال کړی روستو میچ کې دی ډیر بچ را بچ شو هغه چرته اخر کې نواز وکټ واغه سه نو سنه گزارو شو نو فاست بالر الته نه فاست بالر کا جیسن هولډر وګوري هغه ډیر ایکسپیرینس پلیئر دی هغه الته کې لوبيږي هغه ہوم ګراوند ایڈوانټیج ورته ملایوي لګي خو دی اسسمنت په لکړی وي چیرې زموږ د پیچ څنګه لو بکې لګیا یا څنګه سرفیس دی یا گرین سرفیس دی یا دی باندې بال سلو راځي فاست راځي موږ کم بیټینګ آرډر موږ سره څنګه دی تاسو خبرو که چې بالینګ موږ سره سټرانګ دی که بیټینګ موږ سره سټرانګ دی نو سټرانګ اون ا ډے که تاسو T20 زه خبرو کوم نو د T20 کې تاسو یو بیټسمن که تاسو وي هغه آل اراوند ټول ټیم بیا لو بکې دا څه نشي کېدای چې ار یو بیټسمن راځي اوس اوپننګونه چلے نو تاسو را 10 وکټ دي صحیح ده چې 10 وکټو کې تاسو اتک کم از کم تاسو اتک پورې تاسو بیټینګ دی لیکن دا خبره نه چې دا سلمان هغه بیټینګ وکړي او سبب دی نه کوي نو یو بیټسمن هغه ذمہواری لري چې هغه بال ټو بال لوب کوي هغه لګیاوي بل راځي ورسره هیټینګ کوي اوور کې هغه 8-7 دا چلی اخر کې تاسو بیا پاور هیټرز راشي نو دا د ټیم پلان دا وخت د سره همدا پلان وي همدا سي هغه چې کړ تاسو بالینګ کوي نو هغه دا کوشش کوي چې په نوې بال باندې وکټي والو او رستو یې کنټینو ساتو دا کشمکش لګیاوي چې کم ایگزیکیوشن اف د پلان دی هغه کم ټیم خ ټایم باندې او خو کی اوس دا میچ کم شوی دی 34-35 دومره فرق نه راځي دا مطلب 19-20 هم فرق پکې نشته چې موږ وایو نو دا خبره صرف او صرف د ته پاتې کیږي چې تاسو ایگزیکیوشن اف پلانز تاسو صحیح نه دی شي د میچ باره کې نور زموږ ټیم خره ټول پکې پاور هیټرز وایي تاسو کله انټرنیشنل ټور لزی نو تاسو ورستو کم ورک شوی وی کنه او زموږ څو ورک شوی دی پاور هیټر باندې ورک شوی دی نو پاور هیټر بالکل تنویر بھائی تاسو د خبره سره اګری ما پاور هیټینګ باندې زموږ یو کیمپ هم لګیدل دی عبدالرزاق پاک نگرانی کې لالا سلور لکان دی ټیم او هغه چې کوم ټیم کې کیمپ کې چې کوم کسان وغه کې سلور پلیئرز دي کې موجود دي خو هغه نه باوجود کومه د بیټینګ پرفارمنس وګورو نو حسن نواز 40 کړی دي سلمان علی هغه چې دی هغه 38 رنز کړي دي 38 دوه کم سلويخ او فخر زمان چې دی هغه 40 رنز کړي دي هغه نه علاوه چې کم اته پلیئرز دي هغه په ډبل فیګر کې هم نه دی راغلي دا څنګه پاور هیټینګ شو یو خبره بل خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې را وکټي غورځيږي نو بیا خو کم سے کم چرته ایثار شه اټ لیست هغه تنویر به چې کم خبره وکړه چې یو بیټسمن راغی هغه ریسپانسیبিলিټي اخلي چې را دا وکټي غورځيږي لګیا دی اټ لیست یو اینډ بزه سمال کم بل اینډ نه بل پلیر راځي نو هغه یو سټریټجی کتا سوزین کې راځي نو جاوید میاداد به دا کار کاو بالکل هغه به چې کریز باندې به ولاړو نو هغه په خپل هم لوبه کوله او ورسره چې کم بل اینډ باندې پلیر او هغه باندې هم هغه به لوبه کوله چې داسې بکو کتا ته دوم بال ملاويږي که یو بال ملاويږي که درې بال ملاويږي ته بس کې سټاپ بسنګ کې رنز بسنګ اخلي نو دا اوس مطلب کرایټیریا استعماليږي نه یا دا طریقې کار نه استعماليږي د دې څه وجه کې دي شي
چې یعنی تاسو ګورئ چې دا وکټ یې غورځېږي نو اټلیسټ چا هم ریسپانسبیلیټي نه دی اخیستې لاله. ګورجی دا تاسو خو خیر د پاس لیجنډز خبره کول، زه به درته د کرنٹ ټیمونو خبره کوم. بابر اعظم کې دا کوالټي شته دی، سرفراز کې دا کوالټي وو، سرفراز کې دا کوالټي وو، بابر اعظم کې دا کوالټي شته، نقشن کې رضوان هم کوي، ویلیامسن ویلیامسن کوي، دا دی جو هم دغه کار کوي لګیا دی ایگزیکټلی لپاره هم دغه شانته نو ټیمونو کې هم دا نمبر 3 سپاٹ وی هم دی پلیئر لپاره. نمبر 3 انتهایی مشکل پلیئر، مطلب دا غټ پلیئر چې دی هغه ون ډاون راځي، ایگزیکټلی ون ډاون پلیئر چې دی هغه کې اګریشن نمی، هغه کې ډیفنس دغه مضبوطی، هغه زوړ بال نه بال سپینران عام طور باندې اوپنران اوټ شینو د نمبر راشي، مطلب دا دی چې هی از ان اوپنر. ایگزیکټلی بیا ور سره وګورئ که میچ لګ پرولونګ شو اوپنران اوچلې ده نو دې ته به موقع ټیم ملاویږي، بال رف شوي وي، هغه باندې بریک به کېږي، لیټ سوینګ به پې کېږي، ریورس سوینګ به پې کېږي، دا به هغه ټیکل کوي. دا د ون ډاون پلیئر هغه دی. فی الحال ستا په ټیم کې پرمننټ ون ډاون نشته، ایگزیکټلی ون ډاون اوپنر هم چرته مونږه بس اوپنر پس ون ډاون راګرځو. سر زه تاسو ته نمونه اسلم کنه د دې ټیم کې چې کم کسان دي دا خلک تاسو هغه وګورئ. فخر زمان اوپنر دی، سیم ایوب اوپنر دی، حارث اوپنر دی، صاحبزاده فرحان اوپنر دی، همدغه شانتي تاسو د دې کې درې څلور اوپنران نور دي. نو پاور هیټینګ قطعاً دا مطلب نه دی چې مایندلیس کرکټ، مایندلیس بیټینګ چې دی کنه جی پاور هیټینګ ګوره موږ د ای بی ډی ویلر خبره وکړه پاور هیټینګ کولو خو څومره کنټرول پاور هیټینګ وکړه ایگزیکټلی پوه شوې چې اور هغه ته دا پته و چې دا سکور 195 تر رسیدلی دی، یعنی 20 اوور کې دا یو ښه ته مطلب بالکل فایټینګ سکور نو هغه یو سکند لپاره هم هغه پریشر نه دی اخیستی. هغه پهله بال نه چې کم سیل باندې شروع شوی دی هغه اخري بال پورې مکه شانتي گیم هغه حاوی شو کنه په بولرانو باندې حاوی شو. دا لاین لنت مونږ ګره سمارټ سټریټ کرکټ مونږ چې کله دا لفظ استعمالو زمونږ ذهن کې صرف پاکستان کې یو بیټسمن راځي، جاوید میادات، ګریټ جاوید میادات. وختي تاسو دا غنوم واغشتو ولې فوټبال شفلینګ داغه اوه آی ټو آی کانټیکټ وذ د بالر داغه باندې حاوی کېدل. بیا هغه گیپ تا ته پته شته د یو ماته یو لیجنډ زمونږ یو لیجنډ ما دغه انټرویو ورېده دا خبره کوله جاوید میادات قصدن به دا سویپ وال او سویپ یې کوشش کول چې دا تھرډ مین لډاټ شي. یس په تھرډ مین باندې فیلډینګ څوک کوي؟ بولر کوي، فاست بولر ولاړي چې دله زمونږ ورکړي چې دا ستړي شي. دا مو یو پلانینګ دی، پلانینګ دی. هغه بار سویپ به داسې کینولو او شاته به سویپ وال لیټ سویپ چې موږ ورته وایو کنه ټیکلینګ دا به کول چې بال الته لاړ شي دله موږ لګ منډي ورکم نو هغه سره بستړي شو نو چې کله بالینګ ته براغون هغه پیس به ډراپو. یو امپورټنٹ خبره نور دی لالا او تنویر به دوانو نه تاسو کشن دی زما او کشن دا دی چې دا زمونږ چې کوم ډیتھ اورز والا سیستم دی دا ډېر لګ تیر یو مطلب کومه دا 2024 T20 ورلد کپ وګورو هغه نه لګ ډېر زیات ډسټرب شوی دی چې ډیتھ اورز کې یعنی سکور اسارول دا خو یو زبردست طریقې کار دی. خیر 8 سکور دومره زیات سکور هم نو خو هغې نه باوجود شاهین افریدي کوشش خو کا پهله بال باندې یو رن جوړ شو، دویم بال باندې وکټ هغه واغستو، دریم بال باندې بیا سنگل رن جوړ شو، څلورم باندې بیا سنگل رن جوړ شو، پنځم باندې چې کله وایډ بالو هغې کې چې کم سکور جوړ شو نو هغه مطلب اینڈ بدل شو او چې جیسن هولډر بیا هغه لاس بال باندې 3 رنز پکار نو هغه شاټ لګاو چاپ کړو. یعنی دا هم یو امپورټنٹ خبره ده او د یو سوچ خبره ده چې که 9 او 10th نمبر باندې راتلونکي چې کوم پلیئر دی هغه ته د چوکه لګي شاهین افریدي غونته بالر ده نو دا یو کوشن مارک خو دی. عمران بھائی که تاسو نن ماډرن ډے کرکټ وګورئ کنه دې کې کوم وینینګ زیات تر تاسو ته انالیټیک هغه چې کوم راځي سټیټسټیک هغه ګټلي میچ تعالی په بیټینګ کې ټیلنډران وي او یس کوي بالکل کوي ټیلنډرانو ګټلي در باندې داغه وجوهات څه دي؟ وجوهات دا دي چې بڑا پلیئرانو کار دی چې هغه یو خو فینیشینګ کی د فینیشینګ اونشي نو دا ټیلنټ چې دی ټیلنټ کې تاسو سره پاور هیټرز وي. پاور هیټرز هغه دي چې هغه بلایندلی هیټ وي. یس کوشش دی چې میچ وګټي. اوس خبره دا ده چې تاسو سره د ډیټ کې بالینګ کولو هغه کیپاسټی څه شو چې کوم ستا خاصه و د پاکستان. یس داغه وجه دا ده چې یو خو 92 ګیندونه ولګیدل
هغه موږ ته ډېر غټ نقصان ورسېدو دا چې بال زړېږي نه ریورس هغه شانتي کېږي نه. دویم خبره دا ده چې ستاسو د پلیرانو هغه پیس نشته دا چې کوم کرنټلی دا لوبه کوي که نه که موږ د شهنشاه افریدي خبره کوو دی راغلی 148 149 پورې به د بالینګ کولو اوس د هغه پیس ډېر زیات ډراپ شي 138 نمبر 36 او 38 په منځ کې هغه بالینګ کوي. همدغه شانتي حارث روف موږ خبره کوو حارث روف انجرډ د هغه چې کوم 13 میچ کې ما بالینګ وکړو د هغه فولو تھرو هغه پوره هغه شانتي د هغه لاس نه لګي هغه بیک هغه شانتي کار نه کوي لاندې نه ځي. یو امپورټنٹ کوېسچن وجه باندې سر بار بار هغه بالینګ کې تاسو دا غورځيږي هم او بیا وال هم ډېر زیات خوري. تنویر لالا چې کوم خبرو کو د کې دا شی زه هډ کول غواړم چې ډیث اورز کې کله بولر ته موقع ملاویږي نو دا چې ډومېسټک هغه کوي او ریګولر ډومېسټک کول والا وي نو هغه ته ایڈوانټیج ملاویږي. اوس حارث روف خو مطلب کلیر کړ دا خبره کړه چې وایي زه بس صرف T20 کوم او نه ون ډے کوم او نه ټیسټ کوم او نه ډومېسټک کوم. نو دا خو یو ډېر عجیبه غونډه کیسه ولې چې T20 کې سلور اوري او کته نه دا سلور اوور هم صحیح نه کیږي او یعنی لاست اوور کې ما ته ستا بیسټ پکار دی او هغه ته نه کیږي شاهین افریدي نه کیږي نو بیا به مونږ پچا تملرو. تنویر بھائی ډومېسټک چې کم ریګولر پلیئرز دي هغه ته سره ایڈوانټیج مقابله تن چې کم ډومېسټک ریګولر نه کوي. عمران بھائی دا یو ټیکنیکل خبره به وکړو دا ټول گیمز چې څومره دي کنه دا مسل میموري باندې کیږي. ایگزیکټلی تاسو چې کله مسل میموري بلډ اپ کوي د ماشوم د ورکوټي والی نواله تر انټرنیشنل پورې نو هغه پریکټیس سره راځي. پریکټیس کې بیا هغه انلاینمنٹ وی انلاینمنٹ کې هغه بیا میکانکس وی هغه چې دا بالکل نن سبا چې څومره انالیست راځي یا څومره هغه کمپیوټر اپریټډ څومره زمونږ لیبز دي او دلته PSB کې هم دا لیب جوړېدو والا دی نو هغه دا کوشش دا کوي چې د دې پرفارمنس انهانس شي. او څنګه خبره بونګو ارشد ندیم خبره وو کما چې پرفارمنس انهانس کول لپاره هغه دومره بهر دنیا چې د PhD کوي لګیای دي د زمونږ پرفارمنس ولې دا ولې ویک دی یا زمونږ د هاکی دومره ټاپ تلاړو بیا ولې دا لاندې نو هغه الته فینیش نه کیږي مونږ نه نو هغه الته د خلک په PhD نه کوي لګیای دي دا سپورټس انالیست او سپورټس هغه څورته ایونټس باندې او باډي انلاینمنٹ باندې او گیم باندې زموږ خلک چې دي دا بس زبرداوم چې اپ ټو ډیټ نه دي زبردا خبره زو کم او بیا تاسو دا کوم خبره چې د ډومېسټک خبرو کا ډومېسټک زموږ هغه لیول نه دی. ٹھیک شو زب ولې زموږ پاکستان موږ کرکټ سره جوړو یو زموږ چې کم لوب کیږي د ګریډ 2 زو بیسیک نمبر شو هغه کیږي جون جولائی کې ګرمه کې بیا چې د ټیم چې کوم زموږ ډومېسټک فرست کلاس پلیران هغه ټول لندن انګلند کې ناست وي الته کاونټي کوي بیا چې کله زموږ سیزن سٹارټ شي او فرست کلاس سیزن راشي نو دا لکان چې چا پرفارمنس کړي هغه ټول ټیم کې یو الګ راځي د ډومېسټک کم ګریډ 2 نه هغه ټول لکان ته بهر نه راشي دلته کې ټیم کې دا هغه ټول وي صحیح شو جی هغه راشي د ګریډ 2 لیول لاله ته پته چې د ټیم څه لیول دی او د فرست کلاس بیا څه لیول وي تاسو ته څنګه پیچز ملایويږي الته کې دا ټول سټاران راشي ټول هغه غزيونی سي الته چې کم پرفارمنس کیږي هغه تاسو ته پته ده ما ته پته ده چې کم پرفارمر دی 600 وکټ والی هغه نه پس هغه یو ټیسټ میچ کې هغه نه پس هغه بهر شي بالکل بهر شي. شاهین افریدي خبره لاله کا چې 148 بالینګ 47 بالینګ کولو ینګ او راغله او خمزدار بالینګ او انجری دی هغه انجری دی صحیح خبر چوکو PSL کې هغه خپل زور لګولو فائنل وګټولو ایز ا کیپټن هغه اوس هغه ټیم تراغو پورا PSL تاسو وګورئ هغه څنګه بالینګ کوي او دلته اوس تاسو د دې سیریز د هغه ویسټ انډیز سیریز چې د دې بالینګ تاسو صرف هغه چې کم خپل ماته دا پهله فرنٹ خپل ماته دا او ما کا شان دی هغه شی هغه په ورک اوټ نه دی شوی نو هغه څنګه تاسو 150 هغه نشیتلې دا خو جی ساينس دی چې کم گیم هم دی هغه ساينس دی چې تاسو خپل ساينس او فزیولوژي او باډي انلاینمنٹ تاسو صحیح نشي تاسو تھروینګ ارم چې څومره تاسو د باډي کاینټیک انرژي علی هغه عمر تاسو بال لاس تر زی هغه هایټ علی دا ساينس خبرې دي او دا ټول د بالرز تم پته دی د بیټسمن ته پته حارث روف خبره او کا انجری دی هغه فل فینیش کیږي لګیا دی نه چې لاس لا هاف کی هغه نه بال وتی وي یس هغه باډي چې کوم هغه ټرن دی هغه نه کیږي زور نه لګي هغه زور نه کیږي د کې اوس هغه ټیسټ میچ او سټروکس خبره کوله هغه د دې یو انالیټیک خپل ټیم وی هغه پورا یو ویډیو سټروکس ولې چې سټروک برنه لاس چې دی هغه سیده ولاړی هغه هیپ روټیشن دومره زیات دیګا نه چې هغه بال کې هغه پاور هغه هیپ روټیشن د وجه راشي نو د شهنشاه افریدي او د حارث رؤف هیپ روټیشن نشته
ولې موږ هم دا ویډیوز او دا ټولر سو ګورو نو Yes, دې definitely. کې دا سټیف دي دا د کور نه سټیف دي چې کله دا دومره لوبو کی کنه ټورنمنټس کی ارسو کی دا لیګز کی هغه نه پچ کله پاکستان ته راځي دی سټیف کاری نو تنویر به تاسو ویډیوز ګوره او مطلب دومره دی باندې تاسو نالج لرئ نو تاسو دا چې نوٹ کو آیا دا چې کم کوچز ناشتي ناغي خو ګراوند کې ور سره ناشتي ګراوند کې هم ور سره ناشتي بیا بار کې ویډیوز هم ګوري نو هغه ته ولې دا اندازه نه کیږي که مطلب پیس بي ته وایي چې تاسو چرته کوچ لګي بالکل ښکاری اوس د تاسو ته هغه باندې کار نه کیږي بیا کار نه دا بیگ نیمز دي دا تاسو ټیم نه بهر نشي ساتلی او یس تاسو د پاکستان لپاره بیا دا چې کوم سپانسرز دا به څنګه راځي اوس یو بابر اعظم نشته نو سی ا بیٹ چې تاسو وګوره بل چا سره داسې خو بیٹ سی سټیکر شته نشته ټیم کې یو جی ایم هغه بهر نه هغه ورسره سپانسر دی باقي ام بي والا زموږ ټیم زوی سره مشته او تاسو ته دا وایم یس تاسو ته دا وایم چې بیا هغه شانته سپانسر تاسو نه وي تاسو بیا هغه وی چې یاره ټیم نه څومره بارو ساتو یو بیگ نیم چې یو سیریز لا بار شي بیا خامخا او سپانسر خو خامخا غټ نمونه پسې راځي هغه چې مطلب اوس عام پلیئرز ټورنمنت کې لوبي کې نو هغه ته خو بیا نو مطلب سپانسر هم خپل لالچ وی کنه دا هم یو امپورټنت خبره ده لالا ټول ایکسپیکټ دي دا صرف یو خبره نه ده صرف د گیم ګراوند کې دنه اوس خبره پاتې نه ده ټول دنیا وګورئ چې ټیم سره زمونږه سایکالوجي کشتا زمونږه فزیکل شتا زمونږه انالیست شتا زمونږه ویډیوګرافر شتا تاسو ار یو ویډیو ګوري پاکستان کرکټ پیج باندې هغه ار یو ویډیو راغلی کاغه برډے مناوي کاغه چرته نو هغه دا نشي شیر کول چې را د دې دا مسله ده یا د دې دا خبرې دي دا به خامخا انګلند ته ځي الته به ریهب کوي بیا به راځي ار یو انجری نه پس زموږه چې څومره پلیران دي موږ سره دومره فیسیلیټي نشته نو تاسو د ډومېسټک نه ما څنګه خبره سٹارټ کړه چې هغه طرف نه موږ لا داسې سپورټ نه ملایي داسې بالر شته او زموږه هغه کې طاهر الکو د فاست بالر پی اس ال کې ملوبه دوه خمزه علي محمد علي سوري محمد علي هغه او جی هغه زلمی سره ینګ پلیر دی یو میچ یو کو یو هغه پاکستان کې راي وستو هغه نه پس غیب شو تاسو تخکار شو اوس بل پی اس ال کې مونږ ګورو چې کله چرته مونږ سره یو داسې پرفارمر یا داسې راشي نو بیا مونږ ټیم کې الو صحیح نو بس دا خبرې دی کې اس هغه نشته خو مین زمونږ چې کم ایم دی هغه دا چې پاکستان ټیم لپاره زموږ پرفارمنس داسې وشي چې هغه ښکاری او تنقید هم دا دی چې تاسو خپل ځان دومره فټ کړئ چې هغه کم از کم په وکټ باندې لړکیږي خو نه کنه دومره بل باندې پریشر خو واچوي کنه لالا لاست اوور 8 رنز پکار دي او شاهین افریدي بالینګ کوي او مخامخ چې دی او جسن اولر ولاړ دی ریګولر بیټر نه دی ښه الاونډر کې دی شي خو حالانکه بالینګ هغه ډېر ښکلی دی او څلور وکټې هم اخیستي دي څه کم ځای کې مونږ نه غلطي وشوه چې شاهین ته مطلب ډیفینیټلی چېرته نه مطلب غلطي خو شوې ده که نه یعنی داسې یو ځای به وي چې هغې کې یا داسې یو پوینټ چې هغه کم سے کم شاهین افریدي اټلیسټ یو یا دوه بال اټلیسټ یو به مس کړی وي نو هغې هر بال باندې سکور هم جوړ شوی دی یو وکټ یو بال باندې وکټ اخیستی دی یو چې کم باندې سکور نه دی جوړ شوی هغې باندې وایډ شوی دی نو څه وجه کېدی شي لالا چېرته نه چېرته مونږ نه غلطیانې خو شوي دي ګوره غټ غلطي تا نه دا کېږي چې ته تاریخ نه زده کښې نه یس زموږ ټیم کې دا ډېر غټ یو ټراما ده دا ټیم خبره کوي که د قوم خبره کوي زه د ټیم خبره کوم د قوم هم زموږ دغه همدغه یو علمیه ده ځکه زموږ قوم هم ټیم نه جوړېږي مطلب دا یو علمیه ده مونږ هېڅ شی نه زده کوو تاریخ نه زده کړه نه کوو یس ته ماته هغه میچ وښیه چې هغې کې لاست اوور کې په ډېډ اوور کې تا ته ښه بالینګ دی هغه کړی دی شاهین شاه افریدي شاهین سمپل لګه دی رول دی یو ټیم کې نوې بال باندې ډېر ښه بالر دی ارلی اون په ډومبې دویم دریم اوور کې اتاله وکټ یې علي دا هغه جواب دی ایکزیکټلی دا ډېډ اوور بالران چې دي که نه دا خو ما زه درته یم ګوره ډېډ اوور کې به چا ښه بالینګ کولو ډېډ اوور وسیم اکرم ښه بالینګ کولو ډېډ اوور کې وقار یونس ښه بالینګ کړی دی ډېډ اوور کې ایون سکلین ډېر ښه بالینګ به کولو دا اجمل ډېر خو په ډېډ اوورس کې ډېډ اوورس کې ایون عمر ګل د T20 د ډېډ اوور سپیشلیسټ یو بل کس پاکستان ټیم ته راغلی خو دی خو غریب هغې ته موقع نه ملوي زمان خان دوه ټایټل پی ایس ایل ګټلي دي هغه شاهین افریدي دپاره لاور قلندر دپاره او دواړه چې هغه ډیث اوور کې لاست اوور کې نو دغه خبره درته کوم که نه د ډیث اوور بالر چې دی دا جوړول غواړي دا څنګه به جوړېږي دله به ته رګړه ورکړې
رګړه دې لپاره مهنت پکار دی. مهنت پکار دی دا رګړه به ته ولا ګوره د ګریډ 2 خبره وکړه بجان همدغه شان دی موږ د ګریډ 1 خبره کوو خپل د ډومېسټک د قائد اعظم ټرافي د پیټرن ټرافي خبره کوو د مایلیج مسل میموري چې دی بار بار خبره کوي هغه مایلیج ته ستاد لاس روټیشن نواله د هیپ بونز د فینګر پورې هغه ستاغه منډه هغه سټیمنا تا پکاري بیا منټلی ستاغه ټفنس یس یس هغه آیا تا کې هغه ټفنس شته چې سړی باډي نه هم سترونګ یو دلته نه هم سترونګ تاسو ته یاد شي په شپږ بالونو باندې یو بالر شپږ چکی خوړلی نن د انګلند هغه ټاپ سٹار دی دا دغه منټل ټفنس چې هغه نن دا کم بیک کړی دی کریس بورډ کریس بورډ تو ګوره براډ دغه انډین پلیئر نه چې یوراج نه او دا اوس هغه وکټ ټیلیس تاسو ګوره دا نمبر 2 دی هغه په وکټ ټیلی کې یس نو د وینا مقصد مې دا دی د الکان باندې کار بیخي نه کیږي ته نمونه په حواله باندې خلک لوبه یس نو بیا به دغه حالي دوی ته پورا پلین ورکړی شي ها په دغه میچ کې تاسو کیپټنسي د سلمان اغا غاړو ډیسکس نکا انتهایی پور کیپټنسي زما نیکسټ کوېسچن هم دا و چې سلمان اغا کیپټنسي باندې کوېسچن مارکس دي دا کوېسچن مارکس نه دي دا کوېسچن مارکس بنگلاديش سیریز کې دا هغه ټوټلی ایکسپوز شو هغه ایکسپوز شو چې پریشر سچويشن کې هغه مین ایچ آر هینډلینګ نه کیږي او بل دا دی چې هغه کیپاسټي مونږ ته ناخکاری یا خو پکار دا دی ځکه ته ولې مونږ ته ناخکاری نه عمران بھائی هغه سره څوک سینیئر نشته یا سینیئر دا یو ایج الکان تارا غون کړی دا غوله تا ټیم ور کړی دی ما بس تا خبر منی څوک باندې منی نه خبره کوي دا منټل لیول سو یو زيو کیپټن ما نو ګوره کیپټن او دا ډیټ اور پلیئرز اوپنرز سټرایک بولرز دا جوړول غواړي او یس دا دله به کانفیډنس ورکې دا به جوړې د تبا ټریک اف د ټریډز کې ایگزیکټلی ډیټ اور کې تبا الک تبا ګوره دا بولینګ سمپل د شنشا دا بولینګ سمپل یو لاین دی اگر راځي اور د سټم راځي هاف سټم باندې گین کوي کبال سوینګ کېدو دا گین دن راځي کني هغه وډ سوینګ کوي ټیک دی جی هغه سره هغه سلو نشتا هغه سره هغه شانته باونسر نشتا هغه سره هغه شانته هغه هاف سټم نه بار لاړ شي بالینګ کی نو د لپاره تاسو سره ساچ کم کیپټن وی کنه کیپټن تا پوي ته ګوره د فیلډینګ اکارډینګ هغه شانته بیا والی فیلډینګ هغه شانته والی ډیر زیات وکټې چې کم ملو شوی دي د ویسټ انډین پلیئرانو ته هغه په فیلډینګ باندې ملو شوی دا خو فیلډینګ سچويشن تاسو دا خبرو کې چې هغه د بولر دومره سیفورت نو سمره چې مطلب بیټسمنانو زموږ کوشش وکړي وکټ ولا ور ایگزیکټلی سر نو وینا مقصد مې دا دی چې اوس پکار دادی مونږ ته سپکار دی ستا مین چې کم بالینګ بیټری دی کنه ګوره درې نمونه مونږ بار شانشا سره مو زم درته ویم په موږ ته په ټي وي باندې ښکاری هیز ناٹ 100% فټ یس ګوره یو میچ فټ دی نه یو عام فټنس دی دا میچ فټ نه دی نه فټ او ما غشانتي کتا سو دا بل فاست بالر روف نو مله از ناٹ فټ هغه نه دی فټ یس دا سر کې بالینګ دا ریدم هغه شانتي ناراضي دا اپروچ کم پروپن کریس دی هغه شانتي نه دی دا عام روټیشن دومره تیز نه دی چې کوم مونږ لیدلې دی بیا تاسو سره دریم بالر د نسیم شاه هی از السو ان فټ اوس مسکه حسن علي ولوبلو حسن علي تاسو هغه وباسه 48 رن 48 رنونه بغیر وکټ او په دې وکټ باندې تاسو دا وری چې په دې سلو وکټ په دې سلو وکټ باندې او کله دې میچ بیلات غټ ریزن تر وباسه تا دو فاست بالران لوبولو دوه فاست بالرانو سکور شوی دی وکټ چا غشي سایمای وکټ غشته دی دوه وکټ هغه واغسته نواز غشته 3 وکټ هغه سفیان دا ټول سپینران دي نو پکار دا و چې کپاغه باندې تا بالینګ کولو هغه تا میچ لوبول د مطلب دا چې تا وکټ نو ریډ کړي دا تنویر به چې مخکې خپل گفتگو کې دا خبرو کې چې دا پیچ ریډینګ هم یو آرټ دا فن دی چې دا آرټ دا مونږ نه راځي مطلب دا د 2024 د دې مثال مونږ ورکول شو چې پاکستان ټور تر غلې او بنگلاديش تاسو ته یاد یا دوه ټیسټ میچز کې هغه کې مونږ ټول سلور کسان چې هغه په فاست بالر هغه کې شامل او په هغه ته پته و چې زمونږ د پیچ باندې سپینر بوین او هغه سپینر لوبولې دي نو بهر خیر سبا فائنل له یو حساب سره مطلب انډیا نیوزیلینډ یو سیریز برابر شوی نو سبا فائنل له 2025 کې مونږ یو اوورال د یو جایزه واخلو لالا نو 3 ټیسټ میچز کړي دي پاکستان ټیم
یو یې ګټلې دی، دوی بیللې دي. 9 ون ډے میچز مونږ کړي دي د 2025 د اگست کې نن چې مونږ ناس یو دی وخت پورې د 9 میچز کې مونږ و بیللې دي، صرف یو میچ ګټلې دی. یو میچ د بنگلادیش سره هغه چې چیمپئنز ټرافي والا هغه پاتې شو بغیر نو رزلټ، یعنی باران په وجه پنډې والا. که خبرو کو د T20 نو T20 کې مونږه د نننې میچ نه مخکې 11 میچز کړي او 6-5 زمونږ ایوریج وو، 6 مونږ او 6-5 شو، 6 مونږ ګټلې وې او 5 مونږ بیللې وې. اوس چې کم نن میچ شوی دی نو دا 12 میچ وو، 12 میچ کې اوس سکور برابر دی، 6 مونږ بیللې دي، 6 مونږ ګټلې دي. او دا سکور 8 میچ کې هم داسې وه، یعنی چې کله مونږ 8 میچ کړی وې T20 د بنگلادیش ټور نه مخکې نو هغې کې هم دا صورتحال و، 4 مونږ بیللې وې، 4 مونږ ګټلې وې. اوس هم هغه صورتحال په 12 باندې راغلی دی، 6 مونږ ګټلې دي، 6 مونږ بیللې دي. سبا فائنل دی تنویر بھائی، بس جی 7-6 بکیږي ګټلو باندې یا 7-6 بکیږي په بیللو باندې؟ عمران بھائی مونږه ایز ا پاکستانی مونږه پاکستان ټیم سپورټ کوو. دا مونږه څومره چې مونږه کمنټس وکړه دا پرفارمنسز باندې وشو ایگزیکټلی پاکستان سوینټي او پاکستان ګټه باندې زمونږه نو ډاوټ نثینګ ایلس پاکستان به ګټي او زه پاکستان سره ما پاکستان سپورټ کوم، زه خپل پلیئر سپورټ کوم. اون ا ډے چې کم سړی ما خبره ده تاسو ته پلان ملاویږي، تاسو ایبیلیټیز دومره دي چې تاسو پاکستان کې هغه امپلیمنٹ کیږي، هغه امپلیمنټیشن تاسو کار دی او دا کول او دا قوم چې دی په دې خوشحاليږي. یا هم یو لاره ده چې خلک لږ دا ټي وي وګوري او چې پاکستان وګټل خوشحال شي، خپل خبرې وکړي. او بعض دا چې مونږه سپورټسمنان یو، کرکټر یو او کرکټ سپورټ کوو او نور سپورټس هم سپورټ کوو او چې بهر وځو کنه نو خلک مونږ ته وایي چې لکه بیا هم څه وکړه، نو داسې کوي چې مونږه دا لوبي ګلو لګیایو چېرته. نو که زما لاس کې وینو زه هر ټایم زه لاړ شم او 10 وانه بیټینګ په خپل وکړم او 15 وانه بالینګ په خپل وکړم. خو دا زمونږ پلیران دي، زمونږ سټاران دي، مونږه دا مینه ورکړې ده او د خلکو د وجه د خلکو د مینې د وجه دا خلک دلته دي. نو د دې مینه او د دې کم دا مونږه ټرست دی پاکستان ټیم باندې، مونږه یو الګ ولې هغه نه کوو. څومره چې زمونږ کمنټس دي یا څومره زمونږ خبرې دي، دا صرف یو پرفارمنس باندې چې یاره دا ټیم گیم دی، دا په یو سړی باندې نشي کېدی. نو پرفارمنس دیو کی جذبه راولي ځان کې. ویسټ انډیز داسې آوټسټینډینګ ټیم دی ټیم نه دی فلحال، خو بالکل زما خیال چې بنگلادیش نم لاندې د دې رینکینګ او دا پکاره چې پاکستان وګټي او زما بیسټ ویشز دي ټولو ته چې دا خپل دا چې سم بیلات دي دا دی وبلی چې کم ورځ باندې وشو هغه شو، نوې ورځ نوې لوبه نوې میچ. Quickly, Lala. I am a bit optimistic. Yes. I still think that Pakistan is a better team than West Indies. Yes. او ایگزیکیوشن خبره ده بجانم دا خبره وکړه، زم په دې بیلیو کوم. اوس پکار دا دی چې مینور غونډه چینج پکار دی په ټیم کې، هغه چې په ویکټ دی ویکټ وګوري. ضروري نه چې موږ دو فاست بالران سره لاړ شو، بیا موږ پکې فهیم هم لوبو. نو پکار دا دی یو ډراپ کوم یو سپینر اډ کو کوي ویکټ هم دغه شانتي سلو وي. پلس دا دی بل دا دی چې پکار دا دی چې لک سسټینبل کرکټ دی کی په وکټ باندې ودرېدو لک شانته دي چیلنج دي، بالکل چیلنج دي. انشاءالله پاکستان بغټي 100% انشاءالله جی. تنویر بھائی هم وای، لالا هم وای او زما هم یقین دا دی چې سبب انشاءالله پاکستان ګټي او دا سیریز به مونږ 2-1 نه وګټو او پکار دا و چې مونږ 3-0 نه ګټلې. خو ځکه خیر یو میچ به مونږ انډیز د اخر به تحفه کې به ولا ورکو انشاءالله جی. او یقینا سبا دا فائنل دی او تاسو به مونږ ګورئ، مونږ به مونږ ګورو انشاءالله. تاسو سره به ملاقات کیږي نیکسټ سنډے باندې. خپل لګیر چاپیر خلکو ډیر خیال ساتئ. الله پامان.